مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه واقع لیکلی یو سړی روان و، یو تاجر سوداګر، بلا مال دولت ورسره و، تجارت ته یو ملک نه بل ملک ته ځي، اس ورسره دی او په هغه اس دی روان دی. یو سړی لار کې ولاړ و، هغه ورته ملګري چېرته دی؟ وایي زه پلانکې علاقې ته ځم، تاجر یم. وایي ځم دغه علاقې ته ځم، ما ځان سره نه ملګري کوې چې په دې اس ما ځان سره بوځې، یو به د لارې ملګري م پیدا شي، زه به د لارې ملګري شم، کرۍ به م درکړي، دواړه به ځو. ده وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده، ملګري مې نشته، ملګري به مې پیدا شي. یو سړی تش تور سړی دی، څه یاره م ترې نشته، ته ورسره وم نه، ملګري به مې پیدا شي د لارې، او کرۍ به م راکړي. دواړه کېناستل، ګپ شپ لګي، ځان یې ورته ښه سړی جوړ کړی. روان و چې څه منځې لاړل، یو دوه لارې راغلې. سوداګر په عامه لار ته، دا سړی ورته وایي په دې بله لار ولې نه ځې؟ سوداګر ورته وایي دا لار ما ته نه ده معلوم. وایي ما ته معلومه ده، دا دویم ورته وایي دا لنډم ده، د دې عامې لارې او سور هم دی پې او ګیام پکې شته، نو ستا د اس ته به تکلیف هم نه، اوبه او ګیام پکې ډېره ده. سوداګر ښه سړی و، هغه وایي ډېره ښه ده، خو هلکه دا لار ما ته نه ده معلومه، تا ته وي نه؟ سړی ورته وایي ملګري وایي دا ما ته معلومه ده، پې ډېر کره ته تللی یم، ښه یخ سورې دی، ګیا ده، اوبه هم پکې دي او لنډه هم ده، ډېره ښه ده. دواړه روان شو. چې روان شو تلل هغه لار په یو خطرناک ځنګل ختمه شو. سوداګر ورته ویل لکه لار خو دې ختمه شوه دلته، تا وایي ما ته معلومه ده. بس هغه ملګري د اس نه و دانګل او د املا کې چاړه ورکړې وه شاته، د کمیس لاندې تیکې او پاتیکې کې چاړه وه پټه، دوه مخي دی، چاړه یې راوویسته. ویې راکوشه ته خو په بانه ما دلته ایله راوسته، پرېږدم دې چت کوزېږه. هغه ورته ویې د خدای ظالمه ده، خو دې ما سره دې غټه دوکه وکړه، زه صحیح ده را دې وستم، مقصد ستا مال دی، ما سره خو ذاتي ستاسو دشمني نشته، ما ولې وجنې؟ دا مال دی چې د ما سیده غوڼ والا، ما پرېږده زه به ځم. وایي نه نه نه، لومبې به تا وجنم، بیا به درنه مالله، تا پرېږدم، خو ځان له کار کتل دي، ته به وتلاړ یو خلکو ته به ما وښیو، دا ځای به ورته وښیې، زما خو کاروبار ده، یو راولم او دلته یې وجنم او چې څه مال ورسره یې غتی تا چې ته پرېږده. د سره غریب سره هېڅ هم نشته، هغه سره ښه دوه مخې دي، چاړه ده، تک بدماش دی، وینه څکېدمه انسان. تاجر ورته وي سوداګر ښه یو کار وکړه، وی اسې ما وجنې، زه مسلمان یم پرېږدې مې نه، نو ما له لږه مقرره کوي، دوه رکعته مونځ وکړه، چې اخري عمل خو مې دوه رکعته مونځ شي چې الله خو خوشحاله شي، بیا مې وجنې. ورته ویې وکړه او د ډاکو دې سړي په خړت خړت وخندل، او د سوداګر ته دا مخامخ پوپړو دی، خلکو ته وګوره دا ډوکي دا مې ټول وجلي دي، تا ته چې کوم پوپړی مپړی ښکاري دا ما ټول وجلي دي، او دې ټولو راته ویلي دي چې موږ لره 2 رکعاتو مونځ مقرره ما ورکړې ده، خو مونځ ما نه دي خلاص کړی، ته مونځ وکړه، مونځ دې ما نه نشي خلاصولی. زړه زنګي که نه؟ چې زړه کله د انسان زنګ شي بیا ګډې وډې وایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. الله وایي چې موږ دا ګناه کوو، په زړه داغ پیدا کړي، یو داغ بل زړه تور شي، بس چې زړه تور شو کله خدای پاک ختم الله پې مهر ولګي توري کې، خو زما د ګناه د وجې د ګناه کوم په زړه تور داغ پیدا کېږي، بیا کوم بل تور داغ، بیا کوم بل تور داغ، د ګناهونو د وجې د زړه تک تور شي، بس د حق نظر د ده بیا نه لګېږي، د پیغمبر پسې خدای پسې آخرت پسې بیا ګډې وډې وایي. نا ورته وایي دا خلک ما نه مونځ نه دي بچ کړی، د تب تکړه شه او مونځ کوه، مونځ دې بچ کولی نه شي. غریب چې په مانځه ودرېده، داسې وخت کې مونځ کم دی سړی کولی شي، او په دې سوچ کې چې په مانځه کې دا سړی ما په چاړه شا نه ونوي. نو قرآن ته هیر شو، صورت فاتحه شروع کړه، هر څه ته په مانځه کې هیر شو، یو آیت ورته را مخکې شو، د قرآن شریف یو آیت، امن یجیب المضطر اذا دعاه، مفهوم به وې معنی درته نه کومه، مقصد یې درته وایم، امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو محتاج او مجبور انسان الله ته چغه ووایي، څوک شته بغیر د خدای نه چې خدای پاک هغه ته جواب ورکړي؟ نه. چې کوم ځای انخلې ملګري ته دې مواز وکړه درنه به تښتي، د راته یار دی، چې کوم ځای ګیر شوې او ملګري ته دې پته ولګي چې دکې اوس څه نه بودېږي، په خدای ملګري به هم دنه تښتي، رور به هم دنه تښتي، تربور به هم دنه تښتي، چې د چا پښتانه وایي چې د پرلره چې د چا په سر پرېوته په هغه پرېوته. دا موږ د پښتنو خبرې او د مشرانو خبرې زنانه وایو چې د کتابه نه دي، خو د کتابه نه کم هم نه دي.
که د کتاب سره سم نه دي خو د کتابه کم هم نه دي د تجربې په بنیاد وایي چې سړی غریب شو پرېوت یاره مړه چې پر ورولۍ کې غریب شو الله سره څوک سړي مشي نه کوي چې پر ورولۍ کې غریب شو بل مالدار دی غم خادي د سره نه کې شرمېږي در باندې په خپله ورولۍ بس پته نشته چې دا قبر به موږ نه کله ولي دا غریب ولې انسان نه دی دا بېماله دا دیاړي مار دا غریب دا مزدورکار دی د خدای بنده نه دی دی مسلمان نه دی ظالمه کټ خدای ستا میلمنو ته خدای کټ سمای لوټه کې اوبه خدای لاسونو خطا خلکو ته اچوي په غم خدای کې خو دا پکارېږي سبا خو د لمړې دی ققی قبر خو د له دې کنې باسي بس دا زمونږ یو فطرت دی دا آیت وی امن یجیب المضطر اذا دعاه شته څوک چې د یو مضطر او مجبوره انسان دته چغه ووایي او جواب ورکړي بې د خدای نه شته نه دا آیت وی چې الله تا ته زه چغه وایم اواز کوم دې وخت یو زه محتاج یم زما مدد به څوک کوي خو ګورې دوام دړه دوام او چې ظلم وشو په مظلوم تېره جمعه مې درته ویلو نو لیس بین دعوة المظلوم وبین الله حجاب د خدای او د مظلوم د خیرو په منځ کې پرده نشته او الله واس کوي لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم څه ټیم پس به خو مدد به دې کوم خامخا به دې مدد کوم او دقه دوا لکه دې سړي چې وکړه دې ته دعا وایي دا آیت وی چې څوک شته چې محتاج ورته چغه ووایي او جواب ورکړي بې د الله نه بل څوک شته خو چې دی څنګه وایي یو شاه سوار راغی نیزه ورسره ده بس بدماش هغه ته ور متوجه شو چې دا څوک دی او چې هغه څنګه راغی دغه ډاکو یې په هغه نیزه او اخ یې وغورځاو او اور پې بل شو ډاکو په هغه ځای وسودی د سلام وګرځه مونځ یې وکړ شاه سوار ورته سټینډ ولاړ دی یار ورې ته څوک یې زه خو دې د مصیبته بچ کړم ډاکو دې په نیزه وو او مردار دې کو اور په بل شو دغه دې سوځي یوازې د نه مخلوق دې بچ کړو یو بیا راوستو دلته به احتماله مغشته وجبې او ته وی زه د دې امن یجیب المضطر آیت غلام یم تا چې دا آیت وی زه بره په اووم اسمان کې زه فرشته یم د الله نو الله فورا آواز وکړو د یو مظلوم بنده مې یو ځای کې ګرد څوک به مدد له لاړ شي چا به ځان رسوه نو ما دله ځان راورسوه ستا په دې آیت او په جړه اسمانونه او جړقېدل دا مو وایه چې زه به په چا ظلم وکړم او زه به بچ پاتې شم چې مظلوم آه نارې کې اسمانونه جړقېږي وان الله لیملی الی الظالم ته به دا ظالم ولې نه هلاکېږي الله وی زه وله مهلت ورکوم حتی اذا اخذه لم یفلته خو چې راوینې سم بیا نه پرېږدم